خپل ولس ته د صحت، تعلیم او نور بنیادي سہولتونه ورکول که د حکومتونو ذمہواري دي، ولې بل خوا زموږ حکومتونه د ولس په بنیادي مسلو حل کولو کې ناکام ښکاري. همدغه حال د ګل آباد ازبن خانپور روډ دی چې د وجې د علاقې خلک د یو شمېر مسلو سره مخ دي. تېره ورځ د ملاکنډ یونیورسټۍ پروفیسرانو د عام ولس په مرسته د دغه روډ د مرمت کار شروع کړی دی. هغوی د ولس نه هم په دغه کار خیر کې د تعاون اپیل کړی دی. نور تفصیل ګورو د الخیام په دې رپورټ کې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دا د ګل آباد نواله تر د اسپن او د سیا پورې دا روډ اپنی مدد آپ ته د یونیورسټۍ پروفیسرانو شروع کړی دی. هسې خو دا په کار وه چې د دې علاقې منتخب نمایندګان شته او په دې علاقه باندې د دې نه مخکې منتخب نمایندګان راغلي دي. دا کار د هغوی و، خو د هغوی به څه مجبوري، د هغوی به څه د هغوی، نو زه د دوی ډېر زیات ډاډګرنه ورکوم او داسې الفاظ را سره نشته چې زه یاده کړم چې دوی سره د دې علاقې د دې درې نیم لکه خلکو د درد د تکلیف احساس ورسره او دوی دا دغه شروع کړی دی. نو د الله سره د دې ځای شته او دا دوی څه سیاسي اغراضو مقاصد دي، په سیاسي دغه باندې نه دي لګیا، صرف او صرف د رضا د رد لپاره لګیا دي. نو زه د علاقې د عوامو ته دا سوال کوم چې یاره که ستاسو د پیسو څه د غمو نه وي نو هسې اخلاقي امداد د دیو کوئ، دیو ته ودرېږئ، دیو له شاباسۍ ورکوئ، دیو له که نور څه درنه کېږي نو اوبه له تشې راوالی چې د بازار نه راځئ نو یو بوتل اوبه ول راوالی. په دې غرمو دیو لګیا دي نو دیو به ستاسو هغه شی به هم الله پاک ته ډېر قبول او منظور شي او الله پاک دې دیو له نور هم توفیق ورکړي چې دیو نور هم د دې جوګه شي. یاره د دې نه علاوه نور فلاحي کارونه وي او دا یوازې د دوی نه چې زمونږ مټې ورسره وي، زمونږ اخلاقي امداد ورسره وي، زمونږ ورسره نور د لاسو خپو امداد ورسره وي. نو انشاءالله چې داسې څیزونه دا به ډېر زر او دا ملک په زمونږ ورانېږي هم نه. اپنی مدد آپ تحت خو خلک هغه روډونه کوي چې د چا ذاتي کور ته تللی، د دوو کسانو کور ته تللی نو هغه را دغه شي و یاره خو خپل روډ هم دی دا کوو. خو دا دیو خپل روډ نه دی، دا د عوامو روډ دی او په دې درې نیم لکه آبادي پرته ده او دا درې یونین کونسل دي، تازه ګرام یونین کونسل دی، خانپور یونین کونسل دی، اسپن یونین کونسل دی او په دې کې ډېر مخاوریز او قداور او شتمن خلک شته. نو زه ورته دا وایم چې یاره تاسو مهرباني وکړئ او خیرات زکات څوک د نمود نمایش لپاره خیرات زکات خلک په داسې اندازه ورکوي چې یو لاس د بل نه خبر نه شي، یو غوږ د بل نه خبر نه شي، په داسې اندازه باندې د خپل خیرات زکات چې څه وي هغه دې ته وباسئ او د دې نه بهترین ذریعه بله نشته. ډېره مننه.